شهباز شریف د بجټ پیش کولو نه پس یو داسې بیان جاری کړی دی وایي چې روټۍ یوه وي او روریان څلور وي نو روټۍ تقسیمول پکار دي او چې کله د خوشحالۍ وخت راشي نو بیا د خوشحالۍ وخت تیرول پکار دي. اوس که سخته ده نو سخت وخت تیرول پکار دي. یعنی غریب عوامو ته دا خبره کوي چې تاسو ګزاره کوئ، یوه روټۍ په څلورو تقسیموئ خو ګزاره کوئ، او بل طرف ته د عیاشیان چې تاسو ګورئ. خیر په دې ډیټیل طرف ته راځو، خو بل سایرابانو چې کومه ده هغې ډېر ښکلی جواب شهباز شریف له ورکړی چې په هغې هم ډیټیل سره خبره کوو. بلاول بټو ویلي دي چې د نون لیگ کله مسله کې ګیر وي او تا ته ضرورت وي نو دی به تاله په خپوم پرېوځي، او چې کله د دی مسله ختمه شي او مسلې نه وځي نو دی تا د مرۍ نه رانسي. بلاول بټو یو ورځ بیا د نون لیگ مخالفت کړی چې په هغې هم ډیټیل سره خبره کوو. ډېر اهم اپډیټس په دې ویډیو کې به تاسو له کتلو له ملاویږي، ډېر اهم معلومات دي، نو ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. دا ځل بجټ نه عام غریب عوام چې کوم دي د غریب عوامو دپاره په دې بجټ کې هیڅ قسم څه داسې ریلیف یا څه داسې غټ اعلان نه دی شوی. دې بجټ کې غریب عوام چې کم دي مکمل تباه دي. جی ایون چې کم سرکاري نوکران دي یا سرکاري کم خلک دی ته هم څه داسې خاص مراعات یا د ریلیف ورکولو اعلان نه دی شوی. اصل کې اوس شهباز شریف دې بجټ پیش کولو نه پس عجیبه عجیبه بیانات جاری کوي. شهباز شریف دا هم ویلي دي که چېرې تاسو وایي څلور روریانې او روټۍ یوه وي نو دغه روټۍ تاسو تقسیموئ، ګزاره کوئ، خیر دی چې کله ښه وخت راشي نو بیا د خوشحالو وخت تېروئ. نو دا عمل چې کوم دی دا شهباز شریف له هم امپلیمنټ کول پکار دي. د ستاسو عیاشیانې، د ستاسو سکیورټي، تاسو چې چېرته ځئ د هغه پروټوکول 20 ګاډي درنه مخکې 20 ګاډي درنه شاله دا هم خرچه ده که نه، دا څه په اوبو خو نه چلی. د ستاسو د چې کوم بجټ کې تاسو خپل کم وزیر اعظم هاوس ته، صدر هاوس ته کم اعلانات کړي دي نو هغې کې هم خیر دی هغې بیات کوي که نه. مخکې وورئ صحافي چې کوم دی هغه آئیني عدالت یو صحافي دا بیان جاری کړی دی چې آئیني عدالت چې کوم جوړ شوی دی د هغې ججز اووه دي او د هغې بجټ چې کوم دی 100 ارب روپۍ هغې ته کېښودلی شوي دي آئیني عدالت دپاره. وزیر اعظم هاوس دپاره 92 کروڑ روپۍ مختص شوي دي. صدر هاوس دپاره 12 ارب روپۍ مختص شوي دي. یعنی یو طرف له تاسو د یو کال خپل کورونو دپاره، خپلو خرچو دپاره اربونه روپۍ مختص کوئ، او بل طرف ته غریب ته وایي چې خیر دی که چېرې تاسو څلور او روټۍ یوه وي نو روټۍ څلور واړه تقسیموئ. بل طرف ته غریب له دا دغه ورکوئ. د اتفاق خبر هم د خیر خو لکه بل طرف ته غریب له دا وایي او خپله دی عیاشیانې وګوره. خبل سایرابانو یو ډېر زبردست جواب شهباز شریف ته ورکړی. شهباز شریف ویلي چې زه د عوامو ډېره شکریه ادا کوم چې دومره مهنګۍ کې هم د صبر او تحمل نه کار واغېشتو. نو په دې وله سایرابانو ویلي دي چې شکریه داسې مه ادا کوه، ته لاړ شه د عوامو منځ کې ودرېږه او د هغې شکریه ادا کوه. او د عوامو منځ کې چې کله ودرېږي نو د سکیورټي نه بغیر ودرېږه چې عوام هم د ستا شکریه ادا کړي. لکه چې عوام د ستا شکریه جواب تاله صحیح درکړي بیا تاله پته ولګي چې تا نه عوام څومره خوشحاله دي. خبر بلاول بټو یو بیان جاری کړی چې نون لیګ والا کله مسله کې ګیر وي نو دی به د ستا خپې هم نیسي، دی به د ستا خپو ته راځي، او خو چې کله یې مسلې نه وځي نو بیا به تا د مرۍ نه رانیسي. بلاول بټو مختلف مراحلو کې د مسلم لیگ نون حکومت نه ناراضګي ظاهره کړې ده، خو بیا چې ورسره محسن نقوي ملاو شو نو په 30 منټو کې ملاقات وشو، واپس خوشحاله شو، لکه رضا شو، زر خفه کېږي هم او زر خوشحالېږي هم. خیر دا اپډیټس دې حوالې سره ستاسو سره دا کمنټ لازمي وکړئ.